د فیسبوک ملګرو ته هرکلی په خیر راغلی ستړي مشئ تاسو د سونو اف ام یو کم 90.4 او سونو اف ام شپږ 90 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ او ادبي نړۍ تاسو ته وړاندې کوي ښاغلی صدیق صافي او زه هم ستاسو کوربه ډاکټر عباسین یوسفزی. کم ملګري چې د ټلیفون په لیکه راتلل غواړي نو هغوی ته مونږ بالکل غوږ یو. که تاسو غواړئ نو تاسو زموږ سره تماس نیولی شئ د 09152541143 په لار. ګورو چې وړاندې ملګری چوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ خیر؟ په خیر راغلی ستړي مشئ. مهرباني ستړي مشئ. په خیر راغلی. ستړي مشئ. ویلکم. تاسو څوک یې د چېرته نه؟ جی نایاب خبرې کوم د تاکال نه. جی نایاب بیبي وایې. څنګه یې؟ تاسو ښه؟ ډېر شکر. ډېرې ښایسته خبرې دي، ډېر معلوماتي، ډېر تجربه کاره خبرې، ډېر ښایسته پروګرامونه تاسو راوړئ. مهرباني خوشحاله شئ. موږ دا وایو چې موږ په دې دغه کې ښه انټرست شو، ډېر معلوماتونه تا نه حاصل کړو او تاسو سره په پیغام ما تاسو ته ډېر کارونه کولو، نمبر بیزي ډېر غوسه م راغلې وه خو مې ځکه ښه جي نو لم کامیابه لره. آمین. او تاسو د اسکندر خان د ټاکال د هغې په هکله کې تاسو دغه تفصیل چې دی نو دا دوباره کولی شئ؟ بالکل د هغې سبل سبا وړاندې کړو انشاءالله ضرور کېدی شي. ارباب سکندر خان خلیل خو زمونږ ډېره لویه ادبي او سیاسي هستي وه. ډېر دغه زما والد صاحب دی الله وبخښي، ډېر ښه سړی و. ډېر داسې لیکوال دی د هغې د لیکونو ډېرې اعلی نمونې پرتې دي. ډېر موږ سره نږدې دي که نه. جی بالکل. نو د هغې دغه چې تاسو یو ځل بیا دورایې کوئ نو ښه به نه بالکل به وشي. دغه اړو څه خبره نه ده. انشاءالله کوشش کوو چې راتلونکې هفته ووایي بیا څه. تاسو ښه یو؟ ډېره مننه نایب بیبي. الله هم خوشحال لره. مونږ ته دعا کوئ او الله مو د پروګرام سره همدغسې تړلي لره چې د یو بل نه څه اورو څه زده کوو. زه تاسو کله کله په ټي وي باندې هم ګورم، خیبر نیوز باندې، خیبر باندې ښه جي ښه مشاعرې پروګرام یې که نه. جی بالکل. نو کې ښایسته خبرې، معلوماتونه، هر څه شاعري ډېرې زبردسته خلک دي. الله هم خوشحال لره. بس دا خو زموږ کوشش دی چې ولس ته سړی څه وړاندې کوي نو چې څه د کار وي، چې بیکاره نه وي. مړه که موږ خبرو وکړو که نه، که موږ ډېر هر څه واورو نو څنګه خبره چې په یو غوږ یې واورو په بلې صحیح. څه خلک پکې یاد هم وساتي، څه پکې عمل پې هم وکړي. ډېر په سلو کې 10% به پې عمل وکړي، نور باقي هسې اوري په عمل پې بالکل. دغه لس چې کوم وي دا ډېر شی دي. ډېر شی دي. جی نور نه دي. جی نه د بچو په تربیت دي، نه موږ سوچ وکړو، نه په د خویندو په تربیت، نه په حق ورکولو دي. نور عملیات شته او په یو هکله کې چې موږ خبرو کړو زموږ منافقت او بېایمانتوب او دغه دونه زیات دي که نه چې دغه هم نه کېږي. بالکل همداسې ده. بس الله هم خوشحاله لره. ښاد آباد اوسئ. انشاءالله دا احساس چې دی نو دا به ورو ورو د 10% نه زیاتېږي او دا به که خیري ډېر زیاتېږي. انشاءالله
ان شاء الله کوشش کوي چې دا پروګرام ډېر ښه وي او ډېر په امن سره خلک په سکون سره په خپل دغه سره دا ښه ووري چې په هغې باندې عمل وشي. بالکل بالکل. الله خوشحال لره. ډېره مننه خورې. اوکې د الله آباد اوسې، بریالی اوسې. دا وه محترمه نایاب د تاکال نه. الله دې خوشحال لري. ګورو چې د دې نه پس څوک تشریف راوړي، ځکه چې اکثر ملګري شکایت کوي ټلیفون بیزي راځي. نو دا زموږ د وجې نه بیزي نه، دا په کالونه راځي نو چې د چا هغه مونږ واخلو او چا هغه وانغستی شي نو پاتې شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ستړي مشي بخیر. ستړي مشي په خیر. تاسو څوک د کوم ځای نه؟ صدر نودین غازی بن موسی جوالستان مالا خبرې کوم. جی پرون لمر ولګېدو جی. تاسو د ټیشن خراب وو. جی تاسو لږ یو خبره دوکون لږ وینه ورته جوړ کیږي لږ رنګ مخکې. الله هم خوشحاله لره. ډېره مننه احسان ملنګ صاحب. آدو سے آباد سے دا یار د مخه نه چې دا کلکل کچایي واه د خپل یار په طلب ګرځي غارې ورونه پیمایي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. 09152541143. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علی. ستړي مشي. تاسو څوک د چېرته نه؟ احمد خبرې کوم دی د کوهاد روډ نه. احمد صاحب هرکلی ته وایو. که درمن شي عزتمن شي الله دې ډېر ژوند درکړي. جی جناب. څه به وایې نن؟ تاسو روایي به وایي بیا به یو غزل درته وایي. قربان. محبت کول که هر څومره آسان دي د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دي یو خاورینه وجود لرمه ګنهګار یم خو په سر کې مې خیالونه د اسمان دي دا دې ټول دا پاسین غړي تناستي که حسین دی که مین که رکیبان ورک د سوال لیدل شانالی دل د دین ډیر خدي دیواتی خندا د جړی دل د دین ډیر خدي واه واه. ورک د سوال لیدل شانالی دل د دین ډیر خدي دیواتی خندا د جړی دل د دین ډیر خدي ناس نوی چې پاسې هغه دم سبا نه جوړ کی ناس نوی چې پاسې هغه دم سبا نه جوړ کی نه تیرا دین را دل د دین ډیر خدي لباس خندا دا جاری دل د دین ډیر خدي لباس خندا دا جاری دل د دین ډیر خدي تلوي د غیر سره پټ بیا منکر وي دي تلوي د غیر سره پټ بیا منکر وي دي نه دې راځي نه را لل د دین ډیر خدي لباس خندا دا جاری دل د دین ډیر خدي لباس خندا دا جاری دل د دین ډیر خدي نو میر ناز بستی نور پریږي دا بې وفا میر نواز بستی نور پریږي دا بې وفا خدای کو په سرور کې جاړي
دل د دین ډیر خدي لباس خندا دا جاړي دل د دین ډیر خدي ورک د سوالي دل شانالي دل د دین ډیر خدي لباس خندا دا جاړي دل د دین ډیر خدي ډیره مننه. دا ښاغلی احمد د کوارټ روډ نه چې موږ سره ډېر په ښکلي اواز کې غزل شریک کړو. څه ټکي دې پکې هیرو خو بیا هم ترنم یې ښه و. مهرباني خوشحاله شي. السلام علیکم. السلام علیکم باسین صاحب. وعلیکم السلام. په خیر علی. مننه سر. ویره هم کوه په زړه کافرې او غټ غم مې دا دی چې لري مړه زه څه کوم اختر یم څنګه کوي سمې خبرې او یار په کابل دی زه د غرونو پناه یم. ډېره مننه ولي ابازي صاحب تارکلی وایو. مننه جي سر تاسو ښه یې وخت د الله کرم ډېر فضل. باسین صاحب خلک اواز مو لږ ماتېږي را ماتېږي. اوس ټیک شو جي؟ اوس ټیک دی. شپږ 9 منټه خبرې خلک کوي نو څه به ټیم میلو شي. دا خبرې دي چې بيزې ببرې دي. بس کلام ته غوږ شه باسین. ارشاد. وی هغه زما د زړګي خیال نه ساتي. هغه زما د زړګي خیال نه ساتي ځکه د روزو مینځ کې خال نه ساتي. مننه جي. هغه زما د زړګي خیال نه ساتي ځکه د روزو منځ کې خال نه ساتي. خار ته چې لاړه نو بدله شوله. خار ته چې لاړه نو بدله شوله ګل د ورخاړي په دیوال نه ساتي. مننه جي. او خدای کو زه خو مخه د سیالۍ جوګی خدای کو زه خو مخه د سیالۍ جوګی مخ مې د سیالو سره سیال نه ساتي. ډېر ښه. مننه جي. او ورته زما مینه څه ټوقې ښکاري ورته زما مینه څه ټوقې ښکاري چې د لاس نښه مې رومال نه ساتي. مننه جي. او د دې نه زیات کم عقل څوک به ویله د دې نه زیات کم عقل څوک به ویله دشمن لري او توره ډال نه ساتي. مننه جي. او دا نن چې جاړي آینې ته هغه دا نن چې جاړي آینې ته هغه د چا له غمه ځان سنبال نه ساتي. ډېر ښه دی. مننه جي. دا نن چې جاړي آینې ته هغه د چا له غمه ځان سنبال نه ساتي. او سنگ به خوږه وي هغه رورولي سنگ به خوږه وي هغه رورولي د کور ترمنځ چې دیوال نه ساتي. هغه جینۍ څه لیونۍ ده ګله هغه جینۍ څه لیونۍ ده ګله بیره ساتي او پکې ټال نه ساتي. هغه زما د زړګي خیال نن خو تا ته پته ده باسین صاحب خبر خو یې که نه جی په یا سالیک چې کم دی ګورې د لاست هفته ده ښه صحیح ده صحیح. اوکې الله ملش الله ملش. دا و ښاغلی ولي ابازی جی. ګورو چې د دې نه پس څوک تشریف راوړي. دا ګورو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاکر شاه نورآباد نه امیر حیدر شبگیر افریدی. امیر حیدر شبگیر افریدی ته ستړي مشي وایو. ډېر خوشحال چې عزتمند شي بریالی اوسې څنګه یې ښه یې وخت شکر غزل عرض دی قربان. د غمونو په دنیا کې کله چرته کله چرته واه او ګرځم یاره په ژړا کې کله چرته کله چرته واه واه واه. او د یتیم غوندې سلګۍ کړم انتظار کې د اشنا یم په ډېر فکر په سودا کې کله چرته کله چرته. واه واه. او دا خبر چې ته پې وشول نه پوهېږم عالمه واه. دا خبر چې ته پې وشول نه پوهېږم عالمه خوښ دی ګرځي په جفا کې کله چرته کله چرته. واه. او شعر هر دی پکې چې یار په هغه لاره نه ځي چې په کومه لاره زه ځم. یار په هغه لاره نه ځي چې په کومه لاره زه ځم نور تېرېږي مې په خوا کې کله چرته کله چرته. ډېر ښه دی. آخري مقطع ده چې د شبګیر به خورم ټکرې چې مې زړه پرې د شبګیر به خورم ټکرې چې مې زړه پورې تړلی او یم په سوچ د اشنا کې کله چرته کله چرته. زبردست. ډېر خوشحال شي الله په امان. امین سره ستاسو. دا و ښاغلی امیر حیدر شبگیر افریدی د شانورآباد شاکس جمرود نه.
ګورو چې بل ملګری څوک راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. سلام علیکم. فضل منان صاحب هر کله راشئ. وعلیکم السلام. ډېره مننه جی، ډېره مهرباني. طبیعت ښه دی؟ شکر الحمدلله. حالات ښه دي که نه؟ ډېر د خدای کرم. د وجه په فرمایش په بلکل هم نه مانې. څنګه جی؟ دا هر یو شي نه چې دا دومره دغه جوړ شي بیا به ذهنجان مسلې صحیح ده. په آرام کښېنه بس داسې ستا ټیکه نه ته چې بس همته به فرمایشونه کې نن به مونږ فرمایش کوو هوا به منې ده. خیر سبا ده جی، سبا ده، سبا ده. او د مور نظم به وې ژوندون لکه بېدیاره بني ادم پکې حاجي ابا ته زه ووایم انشاءالله. په خپله راته ووایه. ډېره بس دی چې کوم دی نو بس همدته بس دی وایي که زما په خیال به زمزمه به منلی کېږي. نن زمونږ پروګرام د اعظم صاحب په روم دی نو زیات تر کلامونه به د هغې بلکې ټول د هغه دي. د هغه ویل پکار دي، دا صحیح خبره ده. جاو زه هم درته راغلی یم. قربان. دا عرفان صدیقي صاحب هم وفات شوی. الله دې وبخي. اوس خبر شوم. الله دې وبخي. زما سره ذاتي تعلق او ډېر لوی دانشور و. بلکل دا زما په خیال چې دغه چې وي خیر مې ټولولې خو چې ته وې راسره دا غزل د ده دی که نه؟ د اعظم صاحب نه زما خیال دی چې ده نه دی. وایي صدیقي چې زه دې وږی تږی دا صدیقي صاحب دی. سیف الملوک صدیقي دغه بیل دی. او جی دا چې دی خو دی پنجابی دی. دا چې کوم وفات شوی که نه جی، دا د وزیر اعظم صاحب سره مشیر و د په یو وخت کې د ثقافت او د ادب او د دې څیزونو دپاره. اوس سنیټر هم و که نه؟ او جی او جی سنیټر هم پاتې شوی جی بالکل. د اعظم صاحب یو دوه درې شعره به درته ویم. قربان. دا حیدر خان پکې موږ ټول اورېدونکو ته د ولي ابادي ته هم سلامونه چېرته رښتیا خفه نه شي. وعلیکم السلام. خو فرمایش نه به کلیا نه جوړې. صحیح ده جی، صحیح ده، صحیح ده، صحیح ده. یادونه په چپو دي، یا د سترګو سیلابونه په خطو دي، یا سینه کې ستا یادونه په چپو دي، یا د سترګو سیلابونه په خطو دي. راګانو د سپرلو لمنونه سي، بوراګانو د سپرلو لمنونه سي، بوراګانو د سپرلو لمنونه سي، د ګلونو کاپلې درنه پتلو دي، د ګلونو کاپلې درنه پتلو دي، یا د سترګو سیلابونه په خطو دي، یا سینه کې ستا یادونه چپو دي، یا د سترګو سیلابونه په خطو دي. هر انداز دل فریب سے گزر کیا، ہر انداز دل فریب سے گزر کیا، ہر انداز دل فریب سے گزر کیا، دا معصوم معصوم قتلی کتو دی، یا د سترګو سیلابونه په خطو دي، یا سینه کې ستا یادونه په چپو دي، یا د سترګو سیلابونه په خطو دي. د وفا ځمکې خراب نشي زمان، د وفا ځمکې خراب نشي زمان،
کې خړو نشي ازاما تیرې وینې مو ورکړې د زړګو دي یا د سترګو سیلابونه په خطو دي یا سینه کې ستا یادونه په چپو دي یا د سترګو سیلابونه په خطو دي. ډاکټر صاحب ډېره مننه د وخت راکول یو جان تاسو ډېره مننه. دا و ښاغلی فضل منان چې موږ سره د اعظم صاحب کلام په ښکلي ترنم کې شریک کو. ګورو چې بل ملګری څوک راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی څنګه حال دی؟ ډاکټر حبیب نواز خبرې کوم. جی ډاکټر حبیب نواز صاحب هر کله راشي. ډېره مننه. سر چې پېښور ته راشو نو وړومبۍ تحفه ستاسو دا پروګرام بس میلاو شي. زبردست. او خوند کې واخلو. قربان. او دا یو اورېدونکي خبره ده ستاسو ما ته هم سلام له تاسو یې نن خو مېلمه نه وه. صحیح ده. د اعظم صاحب دغه مې هم واورېدو خوند مې ترې واخیستو. شکر دی. او ما چې د بي ایډ امتحان ورکاوه جاو نو د اعظم صاحب سره مې په یو سلسله کې ملاقات شوی و. ښه جي. نو ډېر دا یو ډېر دانشور انسان و. جی بالکل. او زما تعارف یې هغې ملګري سره داسې وکړو چې دا زمونږ یو بینا ملګری دی. واه واه. نو زه د هغو هغه دانش ته هغه وخت خو مې دومره توجه نه وه. ښه جي. اوس چې ګورم نو وایم چې دې کې څومره دانش پروت و. واقعي واقعي. سر جي دا د تېر ځل زمونږ او ستاسو لږې خبرې شوې په دې ادبي هلو ځلو. جاو. او تاسو ویلي چې یاره دې دپاره د اخلاص ضرورت وي. دا په یونیورسټي لیول مې خبرې کړې وې. او جاو. د اخلاص ضرورت وي یا کله کله د فنډینګ کمی وي. جی بالکل. یا داسې چې پروفیسران په نورو کارونو کې یعنې هغه ناوزګاره وي. جاو. نو دا خو دا ټولې خبرې به هم وي په خپل ځای. جاو. زما په ذهن کې دا هغه وخت خو دوباره بیا کال نه کېدو. جیو. زما یو ثانوي سوال را پیدا شو ښه جي. چې یاره د پښتو اکیډمۍ په اوږو دا ذمهواري څوم اچولی شو او په ډپارټمنټ او داسې ځینې ادبي کلچر سوسایټي د پرووسټ په لیول جوړې شوي دي. جاو. نو چې د دې په سر څومره ذمهواري اچولی شو په دې باندې به ستاسو خبرې اورېدل غواړم. سمه ده جي سمه ده. تاسو چې کله ټلیفون بند کړئ زه ته وایم. او اوس دا نږدې زه خو چې اکثر څه شی وایم ترنم کوم او دا خوا کې نور ملګري دي. قربان. دلته چې دوی وویرېږي نو ترنم نه شو کولی. ارشاد. ستاسو دا جواب به واورم جی بس دغه. ارشاد. ستاسو د خبرې ته به وخت ټیک شو صاحب ټیک شو. ډېره مننه. دا و ښاغلی ډاکټر حبیب نواز انقلاب چې زمونږ بینا ملګری دی. اصل کې دا ذمهواري چې دا د سټوډنټ سوسایټیز وي او د سټوډنټ سوسایټیز سره د ادبي ډپارټمنټس چې دي پای کې انګریزي هم ده، پای کې اردو هم ده، پای کې پښتو هم ده او پای کې پښتو اکیډمي هم ده. پکار ده چې د هغې ټولو نه مدد واخیستی شي او دا هلې ځلې جاري وساتلی شي. کله چې ادبي او ثقافتي هلې ځلې کیږي نو طالب علمان چې دي هغې په مثبت سرګرمو کې لګیا وي او چې کله دغه نه کیږي نو بیا هغې منفي طرف ته ځي او منفي سرګرمۍ خو تاسو ته پته ده چې د هغې نتیجه سره وځي. نو د طالب علمانو د کردار سازۍ دپاره، د طالب علمانو د تفریح دپاره، د هغوی د تعلیم دپاره، د هغوی د تربیت دپاره د سټوډنټ سوسایټیز کردار ضروري دی چې وخت په وخت باندې قرأتې کیږي، نعتونه کیږي، ډرامې کیږي، مشاعرې کیږي، تقریري مقابلې کیږي، نورې ډېرې قصې کیږي. نو د هغې سره د طالب علمانو دننه چې کوم پټ صلاحیتونه هغه بهر راځي. ګورو چې بل ملګری څوک دی. السلام علیکم. او
زموږ هغه ملګري کوم چې ټلیفون په لیکه راځي هغې ته هرکلی وایو ستړي مه شئ په خیر رالی ځینې ملګري وایي چې ده خو ټول وخت بس یو سړي له ورکړو نو ځکه بیا کال نه راځي اوس ګورو چې څوک دی السلام علیکم غازین صاحب تاسو صافي صاحب ته ډېر سلامونه واوریدونکو ته قربان سوالي خطي ته او د ګاړې والا واصل خان ته جی ګلاب خان ماما یو خاطر کلام به شریکو چې جی مهرباني وکړئ وایي ته به په زړه کې څه راکوي واه که راکوي ما له په زړه راکوي واه 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 سلو اختر دې د ځوانۍ تېر کړو ته به په لاسونو ما له ښه راکوي او منې به نه شم ستا د ډره ځنې په دې دې نه یم که څه نه راکوي واه او د خوشحالي به ما له څوک راکوي واه چې ټول غمونه راله ته راکوي واه او زه د خاطر سره مه کوه ته که یو اواز راله په خوله راکوي ډېر اعلی ډېر سلامونه دي قربان ډېره مهرباني دا ښاغلی ګلاب خان ماما مننه کوو د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت پای ته رسیدونکی دی نو د فیسبوک د ملګرو نه به مونږ په اجازت اخیستو مجبوره یو او خپرونه چې دا به تر 12 بجو دوام لري نو تاسو مونږ سره مونږ تاسو سره یو خو د فیسبوک د ملګرو نه وختي طور باندې اجازت اخلو ان شاء الله تعالی پروګرام هم دغه جاری دی د فیسبوک ملګرو ټاټا بای بای د الله پامان